سنایپر مې ته اخیستي دي، ترمل مې درته اخیستي دي، نایټ ویژن دوربینان مې درته اخیستي دي، ډرون مې درته اخیستي دي، لنډي وې تربور مې ډرون ترمل سنایپر اخیستي دي، بېګوخیلو سنایپر ترمل ډرون اخیستي دي. موږ واخیستل، ما سنایپر او ترمل ډرون اخیستي دي. درته مبارک ته څه خوره خیله. څه دې وکړه؟ بم دماکه دې وکړه ګیدړه. موږ عقیده لرو، موږ ایمان لرو چې کومه شپه مې په ګور یا به په کور نه وي. تا سره دي څه شی؟ تا چا بله ورځ پښتون ته وایم چې افغانستان نه دې ټلیفون کړی و، بیا ما څه درته وویله چې تا سره څه شی دي؟ بیا تا وویله چې زه به دې مړ کړم. بیا ما درته وویله چې ته مسلمان یې؟ وی ها. مې ته مجاهد یې؟ وی ها. مې ته شریعت غواړې؟ وی ها. بیا مې دا سوال ترنه وکړ چې دا مرګ چا په لاس چې ده؟ وی خدای په لاس چې ده. بیا ته ما په مرګ ډاروې؟ مرگ خود رب ذوالجلال په لاس چې ده. یو سیکنڈ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. چې مرګ خدای په لاس چې ده، بیا ته نوره ما ډاروې په څه شي؟ سیټ رحمانه، ملتان خان، شمال خانه، شیرعالم خان، یو نوجوانه چې مرګ خدای په لاس چې ده، بیا دنه څوک ډارېږي ولې؟ په کوم شي ورنه ډارېږي؟ مرګ نه ډارېږي که نه؟ مرګ نه. بیا چې مرګ خدای په لاس چې ده، بیا دنه ولې ډارېږي؟ روزه پسې پښتونه، روزه پسې مروته، روزه پسې بیټنه، روزه وزیره، روزه فریده، روزه باجوړه، روزه بنګشه، روزه چې کوم پښتون قبیلې سره تعلق ساتي، لرې که سیاست، لرې که پارټۍ، لرې که ګوندۍ، خاص قومیت په جذبې باندې روزه. داسې ورته ووایه چې که څه کیسه دی سره سر باندې ګڼې، بیا رایسه، بیا په میدان ورسره کښېنه. که په شریعت راځې، که په قانون راځې، که په رواج راځې، میدان ترته شوه، اروس ترته شوه چې تر سره کښېنو. که پښتون یې، پښتون په میدان باندې کیسې لنډوي، په خړو کټو یې لنډوي. ته پښتون یې؟ نن بیا زه تا ته وایم که دا په زړه کې به درد شي چې دا کمزوري خبره کوي. کمزوري خبره نه کوم، اعلان جنگ مې ده تر سره. خو په جنگ میدان چې کله خبرې کېږي، که ته پښتون یې، پښتون حکومت پرېږده، حکومت ورک که. که پښتون یې، که په افغانستان چې ناست یې، که په پاکستان چې ناست یې، دا درته وایم چې بیا په میدان ورسره کښېنه. که شریعت باندې خبره کوې، که په قانون یې کوې، که پښتو په رسم او په رواج یې سره کوې، که ګرم دې کړه تا سره به ولاړ یم، که ګرم مې کړې بیا به له ټول ګرد پښتون معافي غواړې، ما پسې به شاته درېږي. خو که بیا په میدان کیسه ورسره کوې، زور ورسره کوې، بدماشي کوې، غونډهګردي کوې، بیا که پښتون یې، بیا میدان ورسره جوړ که. ټنډ په ټنډه رایسه، مخ په مخه رایسه، چې تا ته پته ولګېږي
چې تا مور له مخه راودلې ده که ما مور له مخه راودلې ده. اوس ته په تورې شپې نه پرېږدم. سنایپر مې ته اخیستي دي، ترمل مې ترته اخیستي دي، نایټ ویژن دوربینان مې ترته اخیستي دي، ډرون مې ترته اخیستي دي، لنډي وې تربور مې ډرون ترمل سنایپر اخیستي دي، بېګوخیلو سنایپر ترمل ډرون اخیستي دي. موږ واخیستل، ما سنایپر او ترمل ډرون اخیستي دي. درته مبارک ته څه خوره خیله خیل کوم چې کوم دولتمند خلک ته خپل قوم ته دی سنایپر واخلي، ترمل دی واخلي، نایټ ویژن دوربین دی ورته واخلي، ډرون دی ورته واخلي، 400-500 د کلاشنکوپونه راکټې دی ورته واخلي. دا دولتمند خلک ته میدان ته روزي، مځکې خرڅې کو، جایداد خرڅ کو، اسله واخلو او میدان ته روزو چې په تورې لاړ سو چې سبا دې لمسي او کوړېسي یادوي چې ما پلار نیکه ما ته داسې توره والې ده، نن یې ما ته په خاورې امن پرېښی ده. چې چېرته دولتمند سرمایهدار جاګیردار سړی ده په مروت چې سیف الله برادران ته وایم، کبیر خان برادران ته وایم، نصیر محمد خان ته وایم، مینه خیلو مشرانو ته وایم، بېګوخیلو مشرانو ته وایم، سپین ګوند ته وایم، تور ګوند ته وایم چې څومره دولتمند خلک ته ما ته خالي سنایپر ترمل واخله، نایټ ویژن دوربینان ورته واخله، راکټ ورته واخله، کلاشنکوپونه ورته واخله، ته مې تماشه کوه، زه به په میدان جنګېږم. جیوې مشره چې داسې نر سره کوي، چې مروت تربور داسې نر سره کوي، دای سیاست کوي، دای پارټي بازي کوي، دای ګوندې بازي کوي، دای ډلې بازي کوي، بیا مې دا تربور نه ده، دا کوټاڼی ده. ملا ته وایم، ملا ته چې ملا ته یې ما سر تاج، خو چې په منبر او په محراب او په جمعې خطبې چې د قوم باندې ته په امن او په دغو سرو وینو او د ما په عزتو او د ما په شرمو نه غږېږې، دغو کرایه قاتلانو او دهشتګردو ته نه ورغږېږې، میدان ته نه وځې، نه تر پسې لمونځ کوو، نه نکاح تر باندې تړو، نه جنازه تر باندې کوو.